أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة المؤمنون شروع. ابتدائی آیاتونو کې مونږ ویلو د مؤمنانو صفتونه ذکر کوي چې دا خصلتونه صفتونه به پدې کیږي. اولنا خبره کوله چې مؤمنان کامیاب دي، نو بیا ورپسې وی چې مؤمنان څوک دي. مؤمنان هغه کسان دي چې دی په خپلو منځونو کې خشوع کوي. دا کسان دي چې د لغو کارونو نه، بېهوده کارونو نه، د ډنګ ټکور نه، د کفر د کارونو نه، د شرک کارونو نه اعراض کوي. دا مومنان دی با زکات ورکوي. دا مومنان به د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي. دا مومنان د خپلو امانتونو او د خپلو وعدو رعایت بساتی، د هغې خیال بساتی، پوره کوي به. او دا کسان د خپلو منځونو حفاظت به کوي. مخکې وی منځونو کې خشوع کوي، نو دلته کې وی منځونو حفاظت به کوي. د منځونو حفاظت، منځ چرته خراب نشي، منځ چرته د هغې ټیم خراب نشي، ټیم مې بې ټیمه نشي. نو چې کله دا صفتونه پکې نو دا به حقداران کیږي د جنت الفردوس، او په دې کې به همیشه وي. دې نه وروستو تذکره کوي د انسان د پیدایش. انسان د څه نه پیدا دی، په کومه طریقه پیدا دی، نو د هغې تذکره کوي. د صورت تذکره کوي. الله ولا ښکلی صورت ورکړلی، ښکلی شکل یې ورکړلی. دې نه وروستو دا مسلمان انسان دی په دنیا کې همیشه به نه وي، بلکې مړه کېږي به. دې نه وروستو یو وخت به راځي د مرګ، نو بیا به قیامت په ورځ باندې بیا راپورته کولی کېږي. څه دپاره؟ حساب کتاب دپاره. او د نورو دلائل د توحید ذکر کوي با. الله وی یوازې مې تاسو نه پیدا کړي، ستاسو دپاره مې دا اوه اسمانونه پیدا کړي، او دا څه چې دي، څه چې مې پیدا کړي، نو د هغې نه زه ناخبره نه یم، د هغې نه بې پروا نه یم. د اسمان نه مې اوبه راورولي، نو دا مې ستاسو دپاره سټاک کړي هم دي. په دې باندې هم قدرت لرم، او په دې هم قدرت لرم چې دغه اوبو ستاسو نه بلکل واخلم، بویزم، ښکته یې کوزي کم. نورو ځینو کې بل شان الفاظ وی، دلته کې وی وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. دارنګې د باغونو، د کجورو، د انګورو، د میوو، د ونو، د بوټو، د سارو وغیرہ د هغې تذکره هم کوي. الله وی دا مې پیدا کړلي. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. او دا مومنان هغه کسان دي چې د خپلو امانتونو، د خپلو وعدو رعایت بساتي، د هغې خیال بساتي. امانت به حقدار دی، نو حقدار ته به حواله کوي.
پرون یو خبره من کړوه امانتونه دی یوازې دا نه دي چې څه شی دی وله ورکو دا ځان سره کېده نه خبره ده نو خبر امانت ته یو کار دی ورته حواله کو نو دا امانت دی وعهدهم راعون او د خپلو وعدو د خپلو لوز یې کړلی وعده یې کړله نو د خپل لوز او د خپلې وعدې په هغې باندې کلک ولاړلی د هغې رعایت ساتي دا چې د خرابه نه شي بې لوزه رشم چرته لوز مې کړلی چې د لوز بې وخته نه شي د هغې د اوقاتو لوز مې کړلی پلانکي ټیم ته رسېدل غواړي پلانکي ځای ته رسېدل غواړي دا ټول لوزونه دي لوز کې بې لوزي را نه شي مخکې سورت بنی اسرائیل کې تیر شیو ان العهد کان مسئولا یقینا د دې لوز په باره کې به تپوس کولی کېږي لوز دې کړی نو لوز دې پوره کړی که نه والذین هم علی صلواتهم یحافظون او دا کسان دي د خپلو منځونو حفاظت کوي د خپلو منځونو حفاظت کوي او په دې باندې چې په بې ټیمه نه کوي بعضې خلک خو لګیا دي نو ټیم ته نه ګوري بې ټیمه لګیا دي مونځ کوي مازدیګر مانځه ته ګورې که د ماسپښین ته ګورې زموږ احناف هغه په دې ټولو منځونو کې داسې دي چې هغه اتفاقي ټیم باندې مونځ کوي بعضې خلک د ماسپښین مونځ چې د مازدیګر مونځ چې کوي نو هغه لږوټې وختي کوي زموږ د احنافو په نسبت باندې لا ټیم نه شروع شوی او نو که اول کې دی وکړو نو بعضې کسان وایي ټیم شروع دی بعضې وایي نه دی شروع یو مثل اول دی او مثل ثاني دی کتابونو کې دغه مثل اول مثل ثاني ذکر کیږي چې کله غرمې ټیم کې کمزوری وي او بیا وروستو ته یو شی ودرې هغه سوری چې کوم د ماسپښین د غرمې په ټیم کې و بلکل د خلک چې وایي ټکن د غرمۍ چې سوری بلکل په ځای باندې ودرېږي نور په منځ کې د اسمان نو هغه سوری هغه ته وروستو چې کله ته بیا ناب کې ناغ کم شي ناب چې تا مخکې اغستی دی هغه ودروه د غرمې هغه سوری ته لرې کا نو چې د هغې نه علاوه یو مثل ته ورسي د هغه تا چې کوم شیز ودرول دی لرګی دی ودرول دی پیمانه دی ودرول څه شی دی نو هغه یو مثل چې شو د هغې په شان دی نو بعضې وایي ماسپښین وخت ختم شو زموږ احناف وایي نه چې دا دوو ته ورسي د غرمې ټیم هغه سوری به ترې لرې کړي او بیا دا سوری چې دی نو د دې شي 2 چنده شو چې 2 چندو ته ورسېد نو اوس ماسپښین ټیم ختم شو مازدیګر شروع شو نو مازدیګر ټیم څو پورې دی نو دا خو د هغه ماښامه پورې دی نو که په وروستوني په دوچن کې وکړې نو دا به اتفاقي ټیم شي دې کې څوک دا نه شي ویلی چې هلکه مونږ د بې ټیمه وکړو دارنګې ماښام نه وروستو ماسخوتن کېږي کله نو بعضې وایي چې دا په شفق احمر دی او بعضې وایي شفق ابیض دی کله چې نور پریوځي ناول کې په دې افق باندې سرخي سروالی پکې نو څه وخت چې تیر شي نو دا سروالی ختم شي نو سپینوالی شروع شي نو هغه سپینوالی چې ختم شي نو بیا توروالی شروع شي نو اوس ماسخوتن کېږي کله نو بعضې وایي چې دا سرخي چې ختم شي نو دې نه وروسته ماسخوتن دی او بعضې وایي چې دا سپینوالی ختم شي نو ماسخوتن دی نو اوس چې کله سرخي دا سپینوالی ختم شو وروسته ماسخوتن دی ماسخوتن مونځ ټیم بیا څومره دی او بیا د سهاره پورې دی نو چې وروسته یې وکړي نو اتفاقي ټیم کې به وشي که نه چې مخکې کوې نو ستا مونځ هغه به په اتفاقي ټیم کې نه وي نو خپل مونځ ولې خطره کې اچوې نو مومن سړی به داسي چې هغه به د خپلو منځونو د ټیمونو هم حفاظت کوي مونځ مې چېرته خراب نه شي والذین هم علی صلواتهم یحافظون نو دا مانځه زموږ په دې عام وختونو کې دې کې پته نه لګي د دې پته بیا د مسلمانۍ د مؤمن والی پته هغه وخت کې لګي چې کله ووړی شي
دی په وړي کې مونځ څه ټیم کوي نو د ماسخوتن ټیم د احنافو په نیم باندې شروع کېږي په 14 منټه له پاسه په 9 باندې په هغه ورځو کې دی مونځ کوي په 9 بجې باندې کوي نو ته کم ټیم کې مونځ کوي ته ځان ته حنفي وې نو احنافو په نیم باندې خو دا ټیم دا نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم ټیم ښودلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو خبرې کړې وې لولا نشق علی امتی که چېرې زما دا یره نه وی چې دا خلق به زما امت به په مشقت کې پریوزي نو ما به یو دې ته دا حکم کړی چې هر مانځه سره مسواک کوئ کله چې اودس کې هر مانځه هر اوداسه کې هغې کې به مسواک به دویم دا چې ماسخوتن مونځ دا ما رستو کړو دې ته وی دا حکم کړی چې دا په آخر وخت کې کوئ ثلث آخر کې اولنی ثلث چې دی دا چې ختمیږي په هغه وخت کې کوئ کله وایي نیمې شپې ته دا مې رستو کړو زما امت باندې به ګرانه شي دې وجې نه د امت سره په امت باندې رحم په امت باندې شفقت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات محبوب و دې وجې نه ټیم کې خو پکار دی که نه مشکات شریف کې یو روایت راځي ماسخوتن مونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کاو وی دا به داسې اندازه کې کاو چې د درېیمې شپې سپومۍ به پرېوته چې دا به پرېوتو ته نږدې شوه نو بس دغه وخت کې به یې مونځ کاو نو دغه ټیم چې وګورې نه صحیح ټیم به معلوم شي که نه په هغې باندې بیا قیاس وکړه ځان له نور په هغې باندې ځان له د ټیمونو په لحاظ سره چې وګورې د نورو کتابونه چې وګورې نو هغه یو خبره مخکې ما کړوه نور پرېوتو نه واخله د نور خطو پورې دا ټول ټیم راجمع کا او بیا یې په 100 باندې تقسیم کا نو چې په 100 باندې تقسیم کو نو دغه چې کم ټیم راووتو نو دقه د سهار ټیم دی او څومره ټیم چې راوتل نه دقه د ماښام ټیم دی دغې نه وروسته بیا ماسخوتن کېږي د سهار او د ماښام ټیم دا بالکل یو شان دي صبح صادق نه واخله نور خطو پورې دارنګې نور پرېوتو نه واخله د ماسخوتنه پورې دا بالکل یو شان دي داسې ده لکه د تلې ډنډۍ په منځ کې هغه موټی یو طرف بالکل یو شان څومره ټیم چې هغه سهاري هغه ټیم به ماښامي والذین هم علی صلواتهم یحافظون دا کسان چې د خپلو منځونو حفاظت کوي خپل منځ بې ټیمه خپل منځ په خطره کې نه اچوي هله وایي نه ماله خوب راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو 100 پیرې داسې شي ده بعضې کسان به ناست وو د هغې سرونه به سینو ته ورسېدو د خوب د وجې نه خوب به زنګول هغې به مونځ هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم به رستو راووته او مونځ به یې وکړو نو چې څومره رستو کوې نو ثواب دی پکې وي والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون دا کسان حقداران جوړېدونکي دي دا وارثان کېدونکي دي الذین یرثون الفردوس هغه چې وارثان کېږي د جنت الفردوس دا به حقداران کېږي د جنت الفردوس نو چې دا صفتونه پکې که نه نو دا صفتونه ځان کې راوستل غواړي هم فیها خالدون دی وایي په دې جنت الفردوس کې همیشه ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین یقینا پیدا کړل موږ انسان د هغې خټې چاڼ کړی شوي نه راښکودې شوي نه من سلالة من طین هغه خټه چې هغه واغېږلی شي چاڼ کړی شي د هغې چاڼ کړی شوي خټې نه الله وایي ما دا انسان جوړ کړلی ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بیا ګرځولی موږ ده لره دا کم نسل چې څومره چلیږي نو دا موږ بیا په بله طریقې باندې ګرځولی د نطفې نه په هغه ځای مضبوط کې الله یې په داسې مضبوط ځای کې دی ما د هغه حفاظت کړلی ثم خلقنا النطفة علقة نو بیا جوړه کړله موږ د نطفې نه علقه د وینې ټوکړه فخلقنا العلقة مضغة نو پیدا کړله موږ جوړه کړله موږ د وینې د ټوکړې نه د غوښې ټوکړه فخلقنا المضغة عظاما
نو پیدا کړل موږ په دغه غوښې ټوکړې کې اډوکې، نو دا اډوکې والا شو فکسون العظام لحما ناغستول موږ اډوکې ته غوښه. ثم انشأناه خلقا آخر، نو بیا پیدا کړل موږ دل را په بل پیدایش باندې. اول چې شی ورستو څه شی دی، اول چې ګورې د کتو نه و او بیا وروستو الله وایي څومره ښکلې طریقې باندې مې پیدا کو. نو فتبارک الله احسن الخالقین، نو برکت والا دی، برکات ورکوونکی دی هغه ذات چې هغه ډېر ښکلی صورتونه ورکوونکی دی، ډېر ښکلی صورت جوړوي. خبره پکې راځي احسن الخالقین مطلب دی چې خالقان نورم شتي، نا خالق په معنی د مصور باندې دی صورتونه به نور خلق هم جوړوي، لیکن الله چې کوم صورت جوړ کړی نو داسې صورت جوړول دی چا نشتي. دا چې وګورئ دا کوډاسري جوړ کړي، سړی ورته ګوري نږدې کېږي ورته سړي له کرکه ورځي. انسان الله څومره ښکلی جوړ کړلی، انسان دی که دا نور شکلونه چې الله پیدا کړي نو هغه هم د هغې کوډاسر نو ښه دي که نه، هغه جوړ کړلی نو هغه ته سړی ورته نږدې کېږي سړی له کرکه ورځي. دا کم بوتان چې جوړ کړی شي دي نو خلکو دغه جوړ کړي په نو فتبارک، نو دغه مصور دی، دم تصویر جوړ کړلی، څه شی جوړ کړلی خو هغه ډېر خراب دی. فتبارک الله احسن الخالقین، نو برکت والا دی هغه ذات چې هغه ډېر ښکلی دی صورتونه ورکوونکی دی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بیا یقینا تاسو وروسته د دې نه مخامخا مړه کېدونکي یئ. دا نه چې ته یې په دنیا کې همیشه یم، همیشه به نه یي، مرې به. هر څوک چې دی که هغه ولی دی، بزرګ دی، عالم دی او که غیر عالم دی، پیغمبر دی او که غیر پیغمبر دی، هر څوک چې دی دی به ځي دې دنیا نه به رخصت کېږي، بل ځای ته به ځي، نو هغه ته په دنیا کې بیا مړ وایي، میت ورته وایي. ثم انکم بعد ذلک لمیتون اخوا ژوند دی بل شان ژوند دی، دنیا په لحاظ سره مړ دی. شهید ته وایي تاسو شهید په باره کې الله وایي لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، دته مړی مه وایئ، نو مړی ورته مه وایئ نو څه ژوندی ورته وایئ، نه نه، دا هلته کې چې کوم ویلي دا د دنیا په لحاظ سره خو مړ دی، اخوا ته د ځان له بل ژوند دی. بیا هلته کې هغه د بېعزتۍ په طور باندې مخکې تفصیل شوی و، د بېعزتۍ په طور باندې دا ورته مه وایئ چې دا مړ دی ځان یې خراب کو مړی که ځان، نه نه، دا شهید دی. دنیا په لحاظ سره البدایع والثنایا ولنۍ جلد کې لیکي اخرني صفحه باندې هغه فالشهید میت، شهید چې دی نو دا مړ دی باحکام الدنیا، د دنیا په احکامو په لحاظ سره دی مړ دی. ولې د ده مال تقسیمولی کېږي، په ده باندې جنازې لمونځ کولی کېږي او دی ښخولی کېږي، او د ده ښځه بیا د عدت نه وروستو د بل دپاره جایز کېږي. نو دا ټول احکام چې د احکام د مړي دي، نو په دې لحاظ سره شهید مړ دی. ثم انکم یوم القیامة تبعثون، نو بیا یقینا تاسو د قیامت پر ورځ باندې به راپورته کولی کېږئ. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، یقینا پیدا کړلې موږ ستاسو له پاسه اووه لارې و اسمانونه و طبقې. وما کنا عن الخلق غافلین، نه یو موږ د مخلوق نه غافل نه یو، بې خبره نه یو. وانزلنا من السماء ماء، او راورولې موږ د اسمان نه اوبو، څه اوبو دي لږې اوبو، بې قدر په یو اندازه باندې. فاسکناه فی الارض، ورنباسو موږ دې لره په ځمکه کې، ورنباسو اسټاک کوي موږ، پټوي موږ په دې ځمکه کې، ځمکه کې پټې روانې پټې چلیږي. وإن علی ذهاب به لقادرون، یقینا موږ په بوتلو د دې اوبو باندې خامخا قدرت لرو، دا اوبو موږ بوزو. ارایت الذی سورۃ ملک آخر کې راځي تا د خپل اوبو ته سوچ کړلی، د اوبو ته یې سوچ کړی صحیح ماؤکم غورا، که ستاسو د اوبو الله وچې کي کته بوزي وی کته ته لګیای کنل کنستل کې او دا اوبو په کته روانې دي، ته کنې او هغه په کته ځي. څوک به دی من یاتیکم بماء معین، وإن علی ذهاب به لقادرون، الله موږ د دې اوبو په بوتلو باندې قادر یو چې دا اوبو ستاسو نه بوزو. فانشأنا لکم به جنات من نخیل،
نو پیدا کړی موږ ستاسو دپاره د دې اوبو په ذریعې باندې باغونه من نخیلین د کجورو وعنابن او د انګورو لکم فیها فواکه کثیره ستاسو دپاره په دې کې میوې دي ډېرې ومنها تاکلون او بعضې تاسو د دې نه خورئ بعضې خورئ ټولې نه شي خوړی څه پکې راوغورځېږي څه شي څه یو وخوري څه بل وخوري که وشجرة تخرج من طور سینا او هغه ونه چې راخیږي په تک شین غر ښایسته کې تنبت بدون راخیږي د تیلو سره وصبغ للآکلین او دې کې سالن دی دپاره د خوړونکو الله وایي دا مې کړلي زیتون مې راخیږولی هغې کې چې ګورې تیل پکې دي او دا تیل چې زیتون نو دا خوراک دی سالن دی دپاره د خوړونکو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقینا ستاسو دپاره په څاروو کې خامخا عبرت دی که عبرت ترې اخلئ نسقیکم مما فی بطونها موږ اسکو موږ په تاسو باندې هغه چې د دې په خېټو کې دي د هغې نه چې د دې په خېټو کې دي نو هغې کې راوباسو مخکې صورت نحل کې تېر شي من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین د غوشان او د وینې په منځ کې الله وایي د دغه وینې او د غوشانو په منځ کې مې ته پی راوویستل تک سپین دي یو طرف ته چې ګورې وینه ده هغه تک سره ده او بل طرف ته چې ګورې غوشان دي نازان اسخا دي او دې په منځ کې پاک صفا پی الله ته راوباسي نسقیکم مما فی بطونها نسقو موږ په تاسو باندې هغه چې د دې په خېټو کې دي ولکم فیها منافع ستاسو دپاره په دې کې فایدې دي کثیرتون ډېرې فایدې پکې نورې هم دي ومنها تاکلون او بعض د دې څاروونه داسې چې تاسو یې خورئ وعلیها وعلى الفلک تحملون په دې باندې او په دې کشتو باندې تاسو سورلي کوئ سامانونه پې د یو ځای نه بل ځای ته بیا وړئ ورپسې بیا وروسته نور واقعات انبیا علیهم السلام ذکر کوي قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شو مؤمنان الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا کسان دي چې په خپل منځونو کې خشوع کوي والذین هم عن اللغو معرضون او دا کسان دي چې د لغو نه اعراض کوونکي دي د هغې نه مخ اړوي اعراض دي کوي ورانه داسې سړي سره او داسې خلکو سره او دا کارونو سره والذین هم للزکات فاعلون دا کسان دي چې زکات لره ورکوونکي دي والذین هم لفروجهم حافظون او دا کسان دي چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوونکي دي الا علی ازواجهم مګر خپل بیبیانو مخکې او ما ملکت ایمانهم یا چې مالکان دي خلاصونه وینځي فإنهم غیر ملومین یقینا دي په دې کې ملامت نه دي فمن ابتغى وراء ذلک نو چا چې طلب کو د دې نه علاوه نور فاولئک هم العادون دا کسان دي د حد نه تجاوز کوونکي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون دا کسان دي چې د خپل امانتونو د خپل وعدو خیال ساتي والذین هم علی صلواتهم یحافظون دا کسان چې د خپل منځونو حفاظت کوي اولئک هم الوارثون دا کسان حقداران جوړیدونکي دي دا کسان وارثان جوړیدونکي دي الذین یرثون الفردوس هغه کسان چې دي حقدار جوړیږي د جنت الفردوس هم فیها خالدون دي وي په دې کې همیشه ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی موږ انسان من سلالة من طین دا راښکودي شي خټې نه چاڼ کړی شوي خټې نه ثم جعلناه نطفة بیا ګرځولې موږ ده لره نطفه فی قرار مکین په هغه ځای مضبوط کې ثم خلقنا النطفة علقة بیا جوړه کړله موږ د نطفې نه علقه د وینې ټوکړه فخلقنا علقة مضغة نو پیدا کړله جوړه کړله موږ د وینې د ټوکړې نه د غوښې ټوکړه فخلقنا المضغة عظاما نو پیدا کړله موږ د غوښې د ټوکړې نه اډوکې واله ټوکړه فکسونا العظام لحما نو اغوستولې موږ اډوکو ته غوښه ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کړلی موږ ده لره په بل پیدایش باندې فتبارک الله احسن الخالقین برکت والا دی هغه ذات الله چې هغه ډېر ښه صورتونه ورکوونکی دی ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینا تاسو وروسته دې نه خامخا به مړه کېدونکي ثم انکم یوم القیامة تبعثون بیا یقینا تاسو د قیامت پر باندې به دوباره راپورته کولی کېږئ ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق یقینا پیدا کړي موږ ستاسو له پاسه اووه لارې اووه اسمانونه وما كنا عن الخلق غافلین او نه یو موږ د مخلوق نه غافله بې خبره وانزلنا من السماء ماء نازل کړي راورولې موږ د اسمان نه څه اوبه بې قدرې په یو اندازه باندې فاسکناه فی الارض نو الله یو ورنه باسو موږ پټو موږ دې لره په ځمکه کې وإن علی ذهاب به لقادرون یقینا موږ په بوتلو د دې اوبو باندې غایب کولو د دې اوبو باندې خامخا قادر یو
قدرت لرو. فانشأنا لکم به جنات نو پیدا کړی موږ ستاسو دپاره د دې په ذریعه باندې باغونه من نخیل د کجور و عناب او د انګورو لکم فیها فواکه کثیرة ستاسو دپاره په دې کې میوې د ډېرې او منها تاکلون او بعض تاسو دې نه خورئ وشجرة تخرج من طور سینا او هغه ونه الله یې دائم ستاسو دپاره راخېجو الله پیدا کړې مې ده تخرجو چې راوباسي من طور سینا چې راوځي د تور د شین غر ښایسته نه تنبت بدون چې راخېجي د تیلو سره وصبغ للآکلین او سالن دپاره د خوړونکو وان لکم فی الانعام لعبرة یقینا ستاسو دپاره په څاروو کې مې عبرت دی نسقیکم مما فی بطونها سکو موږ تاسو باندې هغه چې دې په خېټو کې دي ولکم فیها منافع ستاسو دپاره په دې کې فایدې دي کثیرة ډېرې ومنها تاکلون او بعضې دې نه تاسو خورئ هم د دې څاروو نه بعضې تاسو خورئ وعلیها وعلى الفلک تحملون په دې څاروو باندې او په کشتو باندې تاسو سورلي کوئ سامان نه پرې یو ځای نه بل ځای ته وړئ الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي آخر دعوانا عذابك متبسم عليك ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا اللهم اغفر عذابك دولتمن استاد مو وفات شوی دی هغه لپاره هم دعا وکړئ الله رب العزت دی مغفرت نصیب کړي الله دې ورته جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي صلی الله علیه